چې الف لام حرفي غیر زائد، الف لام حرفي غیر زائد دا من پریخیو کنا، یو زائد دی یو غیر زائد دی. غیر زائد چې کوم دی الف لام حرفي غیر زائد دا په سلور قسمه باندې دي. په څو قسمه؟ په سلور قسمه باندې دي. الف لام استغراقی، جنسی، عهد خارجی، عهد ذهنی. بعض علماء ترتیب ہوئی الف لام جنسی، الف لام، بیا الف لام استغراقی، بیا الف لام عهد خارجی، بیا الف لام عهد ذهنی. اس الف لام جنسی الکا چاہتا ہوئی، الف لام جنسی اگے تویلے کی گی چې دا پچا باندې داخل شي کنا نو دا دلالت کوي په دې سره اشاره کولی شي ماهیت د شی ته بې د ملاحظې د افرادونه، ماهیت جنسیت د شی ته بې د ملاحظې د افرادونه. لکه دا مقوله د عربو ده الرجل خیر من المرأة، الرجل خیر من المرأة، الرجل سړی جنس سړی دا غوره دی د جنس ښځې نه. یعنی چا کې چې رجولیت موجود دی، دا سړیوالی چې په چا کې موجود دی دا د هغه چا نه بهتر دی چې په هغې کې سړیوالی نشته، هغې کې یو صفت دی چې هغه د زنانوالي صفت دی. په خبره باندې پوه شوې؟ نو دې ته سوچ وکړه لکه الرجل خیر من المرأة، دا الرجل خیر په دې کې د الف لام جنسی دی، الف لام څه دی؟ جنسی دی. دا الف لام استغراقی نه دی، ځکه ټول افراد، ځکه دلته کې ځکه ټول افراد دا د رجل دا بهتر نه دي د ښځو نه. ډېرې ښځې شته چې د ډېرو زیاتو سړو نه بهترې دي. لکه حضرت عائشہ مثال وایو رضی اللہ عنہ، یا حضرت فاطمة الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت مریم، او دغه خود مرتبه اوچته ده. عالمان وای د دیندار ارتینې د یوې کوخې صدقه شسل بې دینه نارینه. دیندار ارتینه دا د پښتو لفظ د زنانه ته ویلی کېږي. د دیندارې زنانه د یوې چپړې نه سل بې دینه نارینه قربان شه. دا خو د شاعر سل ویلي، زه خو یم په لکونو کې قربان شه. چې یو زنانه ده باحیا ده باعزته ده، خیال کراله، او یو سړی دی بې دینه دی، نو سړی نه که په لکونو باندې سړی شي بې دینه او کافر او بې ایمانه، نو هغه د دې نه بهتر نشي کېدی، دا زنانه ته بهتر ده. نو دا الف لام استغراقي نه دي، الف لام استغراقي نه دي. خبره باندې پوه شوې؟ ځکه دا صفتیت د بهتروالی دا په جنس کې راځي، دا په افرادو کې نه راځي. ځکه ټول افراد د نارینهو دا بهتر نه دي. ولې ابو جهل پکې بیا رانغی، عتبه شیبه پکې ابو لهب پکې رانغی، اخو کې بیا راغی که نه یاره. نو هغه حضرت عایشې نه بهتر دی، هغه فاطمة الزهرا نه بهتر دی؟ نه نه نه، هغه خو د یو ادنا مسلمانې نام بهتر نه دی. نو دا الف لام استغراقي نشي کېدی. که څوک ویله که دا به الف لام عهدي خارجي شي، نو الف لام عهدي خارجي خو هغې ته ویلی کېږي چې په هغې سره اشاره کولی شي یو فرد معین ته چې هغه معهود وي په ذهن د متکلم او د مخاطب کې. خیال کراله؟ نو یو فرد په خارج کې، په خارج کې، نو داسې هم نه ده چې په خارج کې یو سړی بهتر دی، خارج کې یو سړی بهتر دی، نه، جنس د سړي چې کوم دی نو هغه بهتر دی.
یا الکه دا به عهد ذهنی عهد ذهنی هم نه دي ځکه په هغې سره خو اشاره کولی شي یو فرد معین ته چې هغه په ذهن د متکلم کې نه د مخاطب کې همدلته نه دی مراد بلکې ماهیت مراد دی څه مراد دی ماهیت او جنسیت مراد دی نو دې ته ویلی کېږي الف لام جنسي خبره پوه شوې چې الف لام دا په د اول چې کوم غیر زائد دي دا دغه حرفي غیر زائد دي حرفي بو سره وي نو دې کې اول الف لام جنسي دي چې بس اشاره کول شي ماهیت د شی ته بې د ملاحظې د افرادنا لکه الرجل خیر من المرأة نو دا دې خوا خبرې پکې ما دې دپاره وکړو چې ستا په ذهن کې راشي چې دا استغراقي نه دي ځکه د ټول افراد د نارینهو دا بهتر نه دي د زنانو نه خبره پوه شوې دا کفار بیا خو پکې کفار هم راځي خبره پوه شوې او دارنګې دا عهد خارجي هم نه دي ځکه یو فرد معین په خارج کې نه دی مراد چې دا بهتر دی خبره باندې پوه شوې او عهد ذهني هم نه دي چې بیا یو فرد معین چې په ذهن د متکلم کې دام نه دی مراد په دې خبره به پوه شئ دویم حرفي غیر زائد هغې ته وایي استغراقي څه ورته وایي په هغې سره اشاره کولی شي الف لام حرفي غیر زائد استغراقي دا هغې ته ویلی کېږي چې په هغې سره اشاره کولی شي ماهیت د شی ته سره د ملاحظې د ټولو افرادونه سره د ملاحظې دا خبره ذهن کې راځي لکه چې په دې سره اشاره کولی شي ماهیت د شی ته سره د ملاحظې د ټولو افرادونه هلکه د هغې دپاره مثال ویلی دی مثال یې څه ویلی دی مثال یې دا ویلی دی چې ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اوس الف لام په دې الانسان کې دا استغراقي دي دا څه دي هلکه دا جنسي نه دي ځکه خسران دا چې واقع کېږي دا د ماهیت نه واقع کېږي دا د فرد نه واقع کېږي خسران او تاوان د فرد نه راځي د فرد نه خیال کې م راځي هلکه دا به چې د جنسي نه دي دا به عهد خارجي یا عهد ذهني خبره پوه شوې نو نه دغه هم نه دي ځکه بیا استثناء د کل د جز نه راځي استثناء د کل د جز نه راځي استثناء د کل وی د هغې نه استثناء وکړي جز ته مستثنا کړي نو ته چې دا ان الانسان او د دې الانسان نه د مراد یو انسان واغس په خارج کې یا ستا په ذهن کې نو وروستو ته استثنا که الا الذین ان الانسان بېشکه هغه یو انسان ان الانسان لفی خسر دی په تاوان کې دی الا الذین مگر هغه ډېر خلک دا الا د استثنا دپاره دی او د وروستو د الا نه دې ته مستثنا ویلی کېږي او د مخکې ته چې کوم دی مستثنا منه ویلی کېږي نو د یو نه ډېر راوتی شي هلکه د یو نه ډېر مستثنا کېدی شي نه د ډېرو نه به یو مستثنا کې تا سره په کلاس کې 100 کسان دي مطلب باندې پوه شوې نو د 100 کسانو کې به ته دا وې چې هلکه دې کې دا 2 کسان دا قابلان دي دا 15 کسان دوی 2 نمبر یې اخیستي دي په خبره باندې پوه شوې نه نو استثناء د کل به د جز نه راشي او استثناء د کل د جز نه نشي راتلی کله چې الف لام عهدي خارجي یا عهدي ذهني شي دې خبره باندې پوه شي د الف لام استغراقي چاته وایي چې په هغې سره اشاره کولی شي ماهیت د شی سره د ملاحظې د ټولو افرادونه لکه الف لام شو په دې قول د الله تعالی کې ان الانسان لفی خسر دا الف لام په الانسان کې دا د استغراقي دي څه دي لاله استغراقي دي ولی استغراقي دي ځکه چې وروستو استثناء راغلی الا الذین که دا ته استغراقي نه کې عهد خارجي او عهد ذهني کې نو بیا به استثناء د
کل د جز نه راشي ځکه د انسان نه خو به یو فرد مرادي کنه او دا نور ټکي چې کوم تا یاد کړه لکه الا الذین دا جمع ده که جمع نه ده الا الذین مگر هغه خلق تاوانیان نه دی آمنو چې ایمان راوړو آمنو جمع ده که نه ده الذین جمع ده که نه ده عملو جمع ده که نه ده وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ټول د جمع صیغې دي ټول اوس د جمع خو چې کوم دی یو حد نشته کنه جمع خو به بلا شی دي کنه یاره نو د ډیرو استثناء دی د یو نه راوسته نو دا یو دکې ډیر داخل نو دا استثناء دی ډیرو څنګه کې په دې خبره به پوه شي خالي دریم الف لام حرفي غیر زائد اغا الف لام عهدی خارجی دی عهدی خارجی دی شابه کرا شابه بابا لرسل الف لام عهدی خارجی دی عهدی پدې سره اشاره کولی شي یو فرد متعین ته چې هغه معهود وي یعنی معلوم وي په ذهن د متکلم او د مخاطب دواړو کې په ذهن د متکلم او د مخاطب د دواړو کې په دې سره اشاره کولی شي یو فرد متعین ته چې معهود وي یعنی معلوم وي په ذهن د متکلم او د مخاطب د دواړو کې لکه الفیام چې په رسول کې په دې قول کې فعصوا فرعون الرسول فعصوا دلته په رسول کې د الف لام عادي خارجي دي قول د چا دی د الله تعالی فعصوا فرعون الرسول مخاطب او تسوق دی لکه رسول الله خبره باندې پوه شئ نو دا معنا دا شو چې نافرمانی وکړه فرعون د یو متعین رسول چې هغه متعین رسول الله ته خود معلوم دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم معلوم دی چې هغه د موسی علیه السلام ځکه الف لام استغراقی نشي کېدی او الف لام جنسی هم نشي کېدی جنسی ځکه نشي کېدی چې خلاف او نافرمانی د جنس نه کېږي فرعون که ډېر غټ حرامي و خو د مطلق پیغمبر منونکی و د جنس د پیغمبر نه انکار خو د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ او د هارون علیه السلام د پیغمبرۍ نه انکار کو تاسو خیال ته راغله او د کلو استغراقي هم نشي کېدی ولې فرعون د کلو پیغمبرانو انکار کړی و ول د هغې نه مخکې پیغمبرانو د هغه نه وروسته هم پیغمبرانو د هغه وروسته خو بیا چې کوم دی نو وازه خولې نیولې پروت دی خبره باندې پوه شوې دا مخکې وروستو انبیاو انکار یې نه دی یو حکمن خبره یو ظاهرا خبره ده حکمن خو دا ده چې مثلا موږ دا وایو چې هلکه د یو پیغمبر نه انکار داسې هلکه د کلو پې خیال کنه دی کافر شو دی کافر چې دی که ټول پیغمبران مني عیسایان عیسی علیه السلام مني خو رسول الله مبارک نه مني بس کافر دي خبره باندې پوه شوې ښه نو فرعون انکار او نافرمانی د چا کړې وه د حضرت موسی علیه السلام دغه حضرت موسی علیه السلام په دې لفظ د الرسول کې پروت دی او دا معلوم دی الله ته هم او رسول الله ته هم په خبره باندې پوه شوې فعصوا فرعون الرسول دا الف لام عهد خارجي دي چې په دې سره اشاره کولی شي یو فرد معین ته یو فرد معین ته چې هغه معهود وي په ذهن د متکلم او مخاطب دواړو کې دا خبره خیال کړه شي دریم څلورم الف لام حرفي څلورم الف لام حرفي غیر زائد هغې ته وایي عهد ذهني څه ته وایي عهد ذهني په دې سره اشاره کولی شي یو فرد معین ته چې هغه معلوم وي او معهود وي په ذهن د متکلم نه د مخاطب کې د متکلم په ذهن کې وي د مخاطب په ذهن کې نه وي خیال کې مرازي لکه دا قول شو
انی اخاف ان یأکله الذئب. دا اللہ تعالی کلام دے او نقل د چا د خبرې کوي د یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام خپلو زامنو ته ووی، زامنو ورته ووی یوسف علیہ السلام مونږ سره پرېږده چې لاړ شي صحرا کې به منډې تړلې وی طبیعت به ښه شي. نو هغه ورته ووی انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. زه یریږم دی به ستاسو نه شرم خوخري او تاسو به چې کوم دی ته خبرم نه یی. دغلته الذئب په دې کې د الف لام عهد ذهني دي. خیال کوم راځي عهد ذهني دي. الکه دا جنسي نشي کېدی ځکه جنس چې کوم دی عقل نه کوي. جنس خیال کوم راځي جنس خو یو صفت دی. جنس یو صفت دی، یو ماهیت دی. الکه استغراقیم نشي کېدی ځکه د کلی دنیا د ټولې علاقې واخله. ټولې علاقې شرمخان دا را جمع کېدی شي په د یو سړي په قتل او په خوراک باندې دا هم نشي کېدی. خالق عهد خارجي، عهد خارجي هغه یو فرد مراد دی، هغه هم نه دي. ولې نه دي مراد؟ ځکه چې غوښه د انبیاو د حرامه ده په هر څیز باندې. لکه څنګه چې غوښه د انبیاو علیهم السلام د برکت په وجه باندې په ځمکه حرامه ده. ځمکه د پیغمبرانو د بدن نه خوري او زمونږ خو دا عقیده ده چې انبیا علیهم السلام ژوندي دي په خپلو قبرونو کې، ژوندي دي. خبره پوه ټیک ده. خلک به اختلاف کوي د هغې سره زموږ څه کار نشته دی. نو بدن خو یې نه خرابېږي او جزیات هم الله ښودلي دي. د بعض صحابه کرامو قبرونه کنستی شوي دي څه د مقصد دپاره، هغه پکې روغ پراته دي. شهدا هغه پکې روغ پراته دي. خیال کې راځي شهدا هغه پکې روغ پراته دي په قبر کې. خیال کې راځي. بہرحال مقصد می دا دی چې غوښه د انبیاو علیهم السلامو دا حرامه ده په حیواناتو او په ځمکه باندې چې دا وخوري نه به خوري. نو عهد خارجي هم نشي کېدی. اوس عهد ذهني د ده په ذهن کې چې کوم شرمخ خو ده تعبیر په شرمخ باندې کړی دی، خو دا شرمخ مراد نه و، دا د دوی د دشمنۍ هغه شرمخ مراد و. د رونو د حسد او د دشمنۍ هغه رونو ته به سپک نه ګورئ ښه. ولې هلکه ځکه دغه وخت کې ترې غلطي خو شوې ده خو بیا یې توبه وښکلې ده او بیا هغه اولیا دي. ګورې هغه دغه نه دي، کافر خو نه دي که نه، اولیا دي، نیکان دي، صالحان خلک دي. بیا وروستو که اول کې ګناه کړې ده که نه، اقدام قتل یې کړی، ډېره لویه ګناه یې کړې، شک نشته، خو وروستو یې بیا توبه ونه ښکله او پلار ته یې ونه وی چې یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، ای پلاره مونږ دپاره. او یوسف علیه السلام نه معافي ونه غوښته، هغه ورته ونی لا تثریب علیکم اليوم، زی ما معاف کړي، نو هغه هم معاف کړه. او د پلار ته یې وي چې د الله نه رالته دعا وغواړه، نو هغه ودې سوف استغفر لکم ربي، زه به زر ده چې د خپل رب نه ستاسو دپاره نو بخښنې له وغوښتله، بس معاف شو. نو معاف شو بیا ښه خلک و. بعضې بې ادبه خلک الفاظ غلط استعمالوي، نه به استعمالوي غلط الفاظ ښه. بس غلطي ورته وشوه، کافران نه وو، په خبره باندې پوه شوې. او بلکې چې کافر هم یو سړی یي او هغه توبه وباسي، ایمان راوړي، نو کفر یې ختم نه شو؟ کفر یې ختم شو. نو ما تاسو ته خبره وکړه چې دلته مراد د الف لام په دې انی اخاف ان یأکله الذئب کې الف لام عهدی ذهنی دی. مراد تینا هغه ذئب مراد دی چې د حضرت یعقوب علیه السلام په ذهن کې وو چې هغه دشمنی د دې ورونو وه. نو خبره مې درته وکړه چې الف لام حرفی غیر زائد په څلور قسمه باندې دي: جنسی، استغراقی
عهد خارجي عهد ذهني. جنسی هغې ته وایي چې په هغې سره اشاره کولی شي ماهیت د شی ته بې د ملاحظې د افرادو نه، لکه دا قول د عربو شو الرجل خیر من المرأة. په دې الرجل کې دا او المرأة کې الف لام جنسی دي، معنا دا چې جنس سړی د جنس ښځې نه بهتر دی، استغراقي نه دي. ځکه چې بیا به معنا دا شي چې ټول سړي په مخ د ځمکې دا د ټولو ښځو د مخ د ځمکې نه بهتر دی، دا نشي کېدی. ځکه ډېر افراد د زنانو شته چې هغه د ډېرو نیکانو نه بهتر دي. حضرت عایشه دا د ډېرو صحابو استازه د استازه، خو دا نور خو لا په ځای پرېږده، خیال کې وراله. او فاطمة الزهرا دې ته څه وایي؟ سیدة نساء اهل الجنه، د جنت والا د زنانو سرداره وایي. د رسول الله مبارک لخت جگر ده، د حسنینو مور ده، د حضرت علی بیبي مبارکه ده. خیال کې راځي داسې پسې لاړ شه. دا د مثال په طور موږ وي ښه. او دا هلکه عهد خارجي هم نشي کېدی، ځکه یو فرد نه دی مراد چې یو فرد بهتر دی. په مطلب باندې پوه شوې؟ ځکه دا بهتروالی دا په ماهیت کې راځي، ماهیت بهتر دی ښه. عادي ذهني هم نشي کېدی چې هغه یو فرد چې هغه پټ دی د چا په ذهن کې. بیا دویم الف لام حرفي غیر زائد استغراقي، هغې ته ویلی کېږي چې په هغې سره اشاره کولی شي ماهیت د شی ته سره د ملاحظې د ټولو افرادو نه. لکه الف لام شو په دې قول ده الله تعالی کې ان الانسان لفی خسر الا الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. خیال کې راغله؟ نو په دې الانسان کې دا الف لام دا په دې سره اشاره کل انسانو ته کول دا استغراقي دي. ولې که دا استغراقي نشي نو ته استثناء راغلی د الا الذین آمنوا. که دا عهد خارجي یا عهد ذهني چې استغراقي نشي که نه نو عهد خارجي وایي که نه عهد ذهني وایي که نه، نو استثناء د کل د جز نه راځي، او استثناء د کل د جز نه ناروا ده نشي کېدی. او الف لام جنسي هم نشي کېدی، ځکه استثناء د جنس نه راځي، استثناء د افرادو نه راځي. استثناء د چا نه راځي؟ د افرادو نه راځي. او دریم الف لام عهد خارجي چې په دې سره اشاره کولی شي یو فرد معین ته چې هغه معهودي په ذهن د متکلم او مخاطب دواړو کې. لکه مثال فعصا فرعون الرسول فعصا، دلته الرسول کې الف لام عهد خارجي دي، ځکه مراد د دین هغه رسول دی چې هغه الله ته معلوم دی چې موسی علیه السلام دی او رسول الله ته معلوم دی چې ځکه چې فرعون د ټولو پیغمبرانو انکار نه وکړی. په دې خبره پوه شئ ښه. او څلورم الف لام عهد ذهني دي چې په دې سره اشاره کولی شي ماهیت د شی ته یو فرد معین ته چې هغه معهودي په ذهن د متکلم نه د مخاطب کې. دا خبره په خیال کې راشي ښه. لکه الف لام شو په دې قول کې چې انی اخاف ان یاکله الذئب. الذئب کې الف لام دا عهد ذهني دي، ځکه دا استغراقي نشي کېدی. ټول شرمخان دا عقل د یو سړي ته نشي راجمع کېدی، او جنسي هم نشي کېدی، ځکه جنس هغه ماهیت دی، هغه عقل نه کوي. او عهد خارجي هم نشي کېدی، ځکه په خارج کې یو شرمخ هغه باندې حرام دي چې د پیغمبرانو غوښه دي وخوري. نو مراد دی نه هغه او چې په ذهن د یعقوب علیه السلام کې چې هغه دشمنی او مخالفت چې کوم دی د یوسف علیه السلام سره د خپل ورونو. بس ته